أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. أحسن الشمائل شریف کې عظیم فائدې دي. بطور نمونه یو څو فائدې ذکر کوو. اوله فائده دا ده چې محبت او مینه ورسره پیدا کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره. مینه او محبت د ایمان نښه ده. سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. ستاسو څخه یو هم تر هغه پوره مؤمن نشي کېدلی تر څو چې زه تر هغه در پلار او تر هغه در اولادو ټول خلکو ورته محبوب او خوښ جوړ نشم. او محبت د مینې څخه ورسته اطاعت او پیروي راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په اطاعت او پیروي سره موږ امر شوي یو لکه مخکې تیر شول. دویمه فائده دا ده کله چې یو څوک د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک بدني او اخلاقي ښکلاوې وپېژني نو د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې نظر او سوچ او محبت شي، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د ټولو ښکلاو او ښېګڼو سرچینه او کان خزانه و. بیا په مخلوقاتو کې و چاته د حسن یو برخه رسېدلې وي او چاته د اخلاق او ښکلاو څخه یو برخه رسېدلې وي او چاته بله برخه رسېدلې وي. د نمونې په تور باندې په دنیا کې چې څه څخه تیر شوي دي او یا وروسته راځي، هغو ټولو ته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د سخا یو نمونه رسېدلې ده. او په دنیا کې چې څه عالمان یا متقیان یا بزرگان دي، د هغو ته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د علم او د تقوا او د بزرګۍ یو نمونه ورسېدلې ده. په دنیا کې چې څه قوي زړه او خوش اخلاق انسانان دي، هغه ته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته زړورتیا او قوت او ښکلو اخلاق یو نمونه ورسېدلې ده. لکه په حدیث شریف کې چې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي و همدې خبرې ته اشاره کوي: انما انا قاسم والله يعطي. ورکړه د الله تعالی له لورې ده، خو تقسیم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک وایي زما په لاس کې دی. درېیمه عظیمه فایده دا ده کله چې یو څوک بختور انسان په خواږه خوب بیده شي او په خوب کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملاقات ور نصیب شي، نو هغه وخت به دی د خپل خوب په اړه رښتیا او ناسمه فیصله کولی شي چې په یوه شی پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک بدني ښکلا ویلې یا اورېدلې یا زده کړې وي. ډېر ځله به په ټولنه کې یو نفر د دې دعوه لري چې ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په خوب کې ولیدی، خو چې کله د څخه دا پوښتنه وکړي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چهره څنګه وه، نو دی حق حیران پاتې شي یا به چپ پاتې شي یا ناسم جواب ووایي. دا په دې خاطر چې د خپل ژوند کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک وښکلاو ته د ویلو یا اورېدلو وخت نه ورکړي. څلورمه عظیمه فایده دا ده انسان قدرتي داسې پیدا شوی دی چې د یو شي یا یو چا سره چې محبت کوي د هغه شي یا د هغه نفر د ښایست دا کمال یا احسان یا ښېګڼې په خاطر محبت ورسره کوي. نو کله چې څوک د ګران نبی پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چهره او غوره کړه وړه وپېژني، نو په دې پوه شي چې پوره ښایست او پوره کمال پوره احسان په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کې دی، نو ډېر محبت ورسره پیدا شي. او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ایمان نښه ده، لکه لږ مخکې تېر شو. پنځمه عظیمه فایده دا ده چې انسان د ایمان د پوره کوونکو شیانو څخه یوه دا عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته تر ټولو انسانانو ډېره ښایسته مبارکه چهره وه او تر ټولو انسانانو ډېر غوره کړه وړه او زندګي یې وه. دا عقیده په پوره توګه هغه وخت په زړه ته شوه کېږي او د سړي په دماغ کې راځي چې د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک چهره او غوره کړه وړه وپېژني. چې
شپږم عظیمه فایده یې دا ده کله چې یو انسان د آخرت په اوږده سفر روان شي او د قبر د تنګۍ د زندان کې رابندي شي او د لوی خدای جل جلاله د طرفه څخه د تحقیق او د امتحان لپاره دوی لوی فرشتي ورته راواستول چې د سوال او جواب لړۍ پیل شي د امتحان د هر سوال ته ښه او سم جواب ویل ضروري وي نو د امتحان په وروستیو کې د فرشتي د هر انسان ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک صورت ورښکاره کوي او په اړه یې ستا او له هر مړي څخه معلومات غواړي نو که موږ او تاسې په خپل ژوند کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ښکلاوو ته د ویلو یا اورېدلو وخت ورکړی وو نو فرشتو وسوال ته به مو جواب هم خامخا سم او صحیح وي او کنه د خدای جل جلاله خدای ناکرده د سختو کړاوونو سره به لاس وګریوان شو